هر سړی د چې تپوس کوي الا ماشاء الله اپ خپل ژوند باندې تنګ شوی دی. څوک د کور د مسلو نه هغه تنګ شوی دی، څوک د ګاونډ د مسلو نه تنګ شوی دی، څوک د یارانو د دوستانو نه، څوک د ملک د مسلو نه تنګ شوی دی. چې ګوري هوښیار خلک، ښه ایجوکیټډ خلک، تعلیم یافته خلک هغوی خودکشي نه کوي. څوک د سپي د لاسه تنګ دی، څوک د ښځې د لاسه تنګ دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تقوم الساعة، قیامت با نه قائمیږي حتی یمر الرجل، تر دې چې یو سړی به تیر شي بقبر الرجل، د یو سړي په قبر باندې دی به څه یا لیتنی مکانا، ارمان دی چې دلته زه پروت یم نو ډېر بخوي، د دې قبر کې زه دننه پروت یم نو ډېر بخوي. دا روایت امام بخاری نقل کړی. بل روایت کې سره راغلی صحیح مسلم کې والذی نفسی بیده، قسم په هغه ذات چې زما نفس دغه په لاس کې دی، لا تذهب الدنیا، دنیا به نه ختمیږي حتی یمر الرجل علی القبر، تر دې چې یو سړی په قبر باندې تیریږي فیتمرغ علیه، نو په دې قبر باندې به ورغړي ویقول یا لیتنی کنت مکان صاحب هذا القبر، ارمان دی افسوس دی چې د دې قبر والا په ځای باندې زه پروت یم نو ډېر بخوي. وليس بها الدین الا البلاء، هغه باندې څه قرضونه مرزونه به نه وي چې که قرضدار دی، نه نه، مصیبتونه مشکلات تکالیف راغلي، په خپل ژوند تنګ شوی دی، یو مصیبت نه یو تکلیف نه چې د باندې به راغلی. واقع چې موږ نن په خپل ژوند باندې څومره تنګ شوي، هر سړی دی چې تپوس کوي الا ماشاء الله په خپل ژوند باندې تنګ شوی دی. څوک د کور د مسلو نه هغه تنګ شوی دی، څوک د ګاونډ د مسلو نه تنګ شوی دی، څوک د یارانو د دوستانو نه، څوک د ملک د مسلو نه تنګ شوی دی. هر سړی چې یو مشکل کې مبتلا دی، یو تکلیف کې مبتلا دی، د قیامت د علامونو د یو علامه ده. نن تاسو ګورئ خودکشي څومره ډېرې شوې، چې ګورئ هوښیار خلک، ښه ایجوکیټډ خلک، تعلیم یافته خلک هغوی خودکشي نه کوي. څوک د زوی د لاسه تنګ دی، څوک د ښځې د لاسه تنګ دی، څوک د یو د لاسه تنګ دی، څوک د بل د لاسه تنګ دی. نو هر سړی به دا ارمان کوي چې ارمان دی چې زه د دې قبر خاوند ایسته مړ نو ښه به وی. موږ چې وګو ګوره موږ په خپل هم داسې کوو، زموږ زنانه هم داسې کوي، زموږ وروڼه خویندې هم داسې کوي چې هر یو تنګ شوی وایي ارمان دی چې ایسته مړ وی نو ښه به وایه. مشکلات تکالیف مصیبتونو کې مبتلا شوی، څوک یو تکلیف څوک بل تکلیف کې، زموږ ژوند تنګ شوی دی.